ستل شروع کړه د قرآن مجید درسونه ځای په ځای باندې شروع کړه د شاه ولی الله رحمه الله دغه منصوبه وه چې کله د هغه زوی راځي شاه عبدالعزیز رحمه الله څه نه څه طاقت او قوت شاه ولی الله رحمه الله د هغه ملګرو پیدا کړی دی شاه عبدالعزیز رحمه الله چې کله حالات وکاته 1803 کې هغه د دارالحرب فتوا ورکړه د انګریز خلاف د جهاد فتوا ورکړه د شاه عبدالعزیز رحمه الله دغه فتوا هغه سید احمد شهید رحمه الله او شاه اسماعیل شهید رحمه الله راواغسته قوم کې د جهاد جذبه بیدار کړه قوم ته د جهاد فکر ورکړو قوم یې د انګریز خلاف جهاد ته بیدار کړه او محترمو زموږ دغه قافله چې کله په پوره هندوستان کې را کله محترمو چې دی یو طاقت ونیو کله بیا هغه سند ته راځي په سند کې د مسلمانانو د دفاع لپاره د سیک سره جهاد کوي کله هغه محترمو پېښور ته راځي کله زما ستا دغه علاقې سوات ته راځي کله محترمو زما ستا په دغه دیر او سوات باندې تېرېږي اخرکار هغه قافله د بالاکوټ په میدان کې هغوی سره د ملګرو د شهادت جامونه نوش کړه او محترمو زموږ هغه تحریک ختم نه شو سید احمد شهید رحمه الله هغه فکر مخ په وړاندې لاړو تر دې چې د 1857 جنګ ازادي راغله په دغه جنګ ازادي دپاره چې کله مشوره کېږي چې د انګریز خلاف مونږ یو بله معرکه ګرمه کړو د انګریز خلاف مونږ یو بل میدان ګرم کړو علما ناست دي مشایخ ناست دي اولیای کرام په هغې کې ناست دي مشوره کېږي څه وکړو د هر طرف نه مشوره دغه راځي چې دې وخت کې مونږ د انګریز سره جنګ نشو کولی ځکه د هغه سره هر قسمه طاقت ورسره دی هر قسمه قوت ورسره دی هر قسمه وسایل ورسره دي دغه حالاتو کې جنګ کول به مشکل وي مولانا قاسم نعمت صاحب نور الله مرقده حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات دارالعلوم دیوبند بانی مولانا قاسم نعمت صاحب هم په دغه شورا کې ناست دی هغه نوجوان هم په دغه شورا کې ناست دی په دغه مشوره کې ناست دی هغه ورته جواب ورکوي ورته وایي ها کله چې د بدر میدان ته صحابه کرام روانو امام المجاهدین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روانو هغه حالت ته تاسو وګورئ موږ د هغه حالت نه کمزوري یو موږ د هغه حالت نه وسایل زموږ سره کم دي حاجي امداد الله مهاجر مکي صاحب یې مولا جواب ورکوي نو مولا قاسم نعمت رحمه د جواب سره زما سترګې کلاو شي زما انشراح صدر وشوه 1857 د جنګ ازادۍ معرکه لګېږي او په دغه معرکه کې محترمو دومره یو وسیع موضوع ده دومره یو اوږد عنوان دی د 1857 د جنګ ازادي یقینا کله انسان کتابونه راواخلي کله د 1857 د جنګ ازادي مطالعه شروع کړي یقینا محترمو قسم بالله د انسان په بدن ورته اختان ودرېږي انسان بدن ورته ونې ونیسي رب العالمین موږ هغې کتلی نه شو سترګو کې ورته اوښکې راځي بدن باندې مې اختار درېږي زموږ دغه اکابرو زموږ دغه مشرانو دومره لوی جدوجهد کړی دی دومره لوی کوشش یې کړی دی دومره لوی ستړی کړی ده محترمو د 1857 جنګ ازادي وشوه دغه ازادۍ کې زموږ دغه علماء کرام هغوی محترمو په خپل میدان جهاد کې په حیثیت دی او مجاهد سره جنګېږي هغوی قیادت کوي د قیادت په لاین کې هم روان دي هغې لپاره منصوبه بندي هم کوي اخرکار محترمو د بعضې منافقانو د وجې نه د بعضې غدارانو د وجې نه د 1857 جنګ ازادي کې هم شکست وشو مسلمانانو ته شکست میلاو شو او محترمو د هغې په نتیجه کې 4.5 لکه مسلمانانو د شهادت جامونه نوشله د هغې په نتیجه کې انګریزانو به علما راوسته زموږ دغه علما کرام به راوسته اور به ورته بل کړل ما نه مخکې مفتي کې بیت الله صاحب ورته اشاره وکړه 30 علما به ودرولو کاغذ به ورته رامخې ته کړو ورته به د انګریز وفادارۍ ته دستخط وکړه د دغې غدارۍ نه یعنې د جهاد نه توبه وباسه هغه 30 علما 40 علما به بربند کړه هغې نه پس به په اور د پاسه هغه په استر سملول هغوی به ورباندې ورېته شو هغوی به ورباندې وسوځېده نور به یې راوستي ورته به ویل دغه انجام ګورئ هغوی به ورته موږ دغه انجام ګورو لږ ساعت پس د تاسو سره دغه انجام کېدونکی دی هغوی ډېر په جرأت سره ډېر په غیرت سره هغه اور ته هم غاړه ورکول هغه مرګونو ته هم غاړه ایښوده هغه شهادتونو جامونه نوش کول 40 علما به نور د پاسه سملول تر دې پورې انګریزان په خپرالي کې د هندوستان په چور کې مونږ په یوه ورځ باندې 30,000 علما په داسې طریقې سره شهیدان کړي